عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ ہو، امیر د وقت ہو، او پخپل دور حکومت کے او فرمائل چے صحاباو کہ د دریائے دجلہ پا غاڑا یو سپے د تند مرشی نوم بیم اللہ پاک پختن زمانہ کئی. دین دا معلومی گی چه انسان د نور د پاره هم رحمت ته، یوازې د ځان د پاره نه ده. بیا دولت دنیا کې چې انسان ته خدای پاک ورکی نو دې د پاره نه چې د خپل اوخري یا د خزه او د بچي اوخري. د دولت دا معنی چې اخروا او د خدای په لار کې خرج کا. نو یوازې خوړل چې دي دا کمال نه ده، یوازې خوړل خو زناورم کوي. بیا ستا د انسانیت تقاضا څه شوه چې ستا خوړل صرف ځان د پاره دي، د بل د پاره نه دي. نو عزیزانو دا صفت سړی کې په محنت او مشقت پیدا کیږي. سړی محنت او مشقت وکي هغه نرستو پکې دا صفت پیدا کی. مولانا روم وی چې در بهارا کای شوت سرسبز سنگ، خاک شو تا گل بیرو یا درنگ رنگ. په بهار کې وګورئ تاسو کانه نه ګل کیږي، همیشه د پاره چې ګل کیږي نو خاورې ګل کیږي. نو کته ځان ګل کول غواړي نو خاورې شچ رنگ رنگ ګلونه ونیس. پخپلم ملاو د ډېر لوی علم خاوندو ناسته دا ملاتوب ځان له یو مستقله نشه ده. خو تش خشک ملاتوب چې ده اواقي لویه نشه ده. او دغه ملایت چې بیا څه وخت کې د چا اتباع اختیار کی بیا ته دا شی جوړ شي. جماعت کے ناستے طالبانو ته درس وئی قیلا قلنا سوال و جواب نحو الولیہ منطق الولیہ ریاضی الولیہ پاغے باندې قیلا قلنا سوال قائمئی بیا داغے جواب کئی. شمس تبریز رحمت اللہ علیہ راغے او غلې غوندې د شاته کې ناستو. اوس دې لګیا دی قیل قلنا چې طالبانو ته سبق بس ک. نو دا شمس تبریز داسې غلې غوندې ورنږدې شو ورته وایي چې گفت ای غوغا وقیل و قال چیست. مولانا صاحب تا چې دا دومره لوی شور جوړ کړی او قیل و قال دی وی دا څه شی دی؟ مولانا روم ورته داسې وکته خو ډېر ورانې ورته وکته. دی جماعت کې یو ځلې ناستم یو سړی راغی وی جی دا 10 فرض سودی. نو دغه دالان کې یو طالب ناستو نو ما ته وی چې دی حمار ته وګوره. حمار عربي کې خر ته وی. تر اوسه دا 10 فرض نه دی پیژندلی. نو ما زه ډېر خپه شوم او ما هغه طالب ته بیا ووی چې قرآن دې مې یاد دی حافظ مې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عبدالله ابن ام مکتوم راغی دا پستر ګړوندو مسئلے تپوس یو. حضور علیہ السلام دا وخت کې چا سره لګیا او س باس باندې
نو هغه ته لغوندې زورنه وکړه چې عبد الله ابن مکتومه ته صبر وکړه، دا څه وفد راغلی دی، دی سره خبرې کوم که چېرته مسلمانان شي. نو قرآن راغی چې عبس وتولى ان جاءه الاعمى، دا ړوند چې درته راغی نو تندی دې ورته تروش کو، مخ ته تې واړولو پیغمبر ته. خو آسمانی دومره خبره هم د غرونو نه زیاته، د ړوند ته د تندی تریو کو، مخ دې ته واړو. نو مال د ړوند او د خوار او د غریب انتباه به پیغمبر تم کېدا چې خبردار چې خوار او غریب راغه او مسئله تپوسه وکړو نو تندې مترو شوا او مت مخاړه. اوس راغه بيد او 10 فرض خو قران کې خدای ویلي دي کنه. نو د قران د مسئله تپوسه وکړو ته چې د حمار ته وګوره. نو اسوه مونږ خلقو کې هم نشه ډېره زیاته ده، دا نشه به مونږ نه وځي په څه، دا به را نه وځي په څه، دا به وځي په دې چې زمونږ ژوند کې د بندګۍ ماده پیدا شي، کوم چې د انسانیت لوی تعریف دی. د بندګۍ ماده دی چې په ژوند کې پیدا شوه نو بیا به در نه دا شی جوړېږي. ته ګوره اوس دا تربیت اهل دلو د خلقو په داسې رنګ کې کړی دی چې عقل ورته حیران شي. اوس دنیا کې چې انسان شوی نو هله به اهل دل جوړېږي. انسان شوی مولانا وایي چې گر تو سنگ خار مرمر شوی، گر تو سنگ خار مرمر شوی، چون بصاحب دل رسی گوهر شوی. کته یو کانه د سارای او د بیابان کانه خو چې اهل دلو ته ورسېدي نو گوهر بدنه جوړ شي. اهل دلو څوک خلق دی عزیزانو؟ دې باندې اسی یو مثال و. کوټ کې د شپې جلسه و ما تقریر کو د مولانا اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه نوم می واغست. سار د چایو په ټیم کې او سپینګیره بوډا راغی او زما د خلای سب کړه. ما ته وی چې تا زما د محبوب نوم بیګا غسته ده نو زه کستا ملاوي دو تر عالم کې نيزه ګرځم نه. څوک دستا محبوب؟ مولانا تھانوی رحمت الله علیه. زویل د لاهور کالج پرنسپلم او تھاناباون ته مې حضرت ته خط لیکلو چې حضرت زما دراتلو شوق دے تھاناباون ته. نو حضرت راته جواب لکھی چې آ جاؤ لیکن یہاں جتنے دن رہو گے بات نہیں کرو گے. وہی زما عادت داو چې ما به خبرې ډېرې کولې، خبرې به مې ډېرې کولې. عزیزانو خبرې ډېرې ګوره دا یاد لرئ. بعضې سړی ټکټکوي خو څه لګیای لګیا بھائی لګیا. اوس ما ته بعضې وخت کې سړی راشي لګیای زه خو څه ضروري خبرې ورسره وکړم بیا غلی شم ستړی شم ابه لګیای و به یاره جي مونږ تاله رالو ته چپ ناستې اوس نو زه په ګډېدو شم. یو خبر ډېرې مکو بلا ضرورت خبره مکوا بغیر ضرورت چرته زما بغیر ضرورت ګرځما
دا یاد لرئ ځکه چې دا ستا قدمونه نه دي، دام د انسانیت قدمونه دي، دا پشمار دي، د دې به حساب ورکې. دا ستا د سترګو قتل نه دي، دام په طول دي، د دې به حساب ورکې. دا ستا د غوږونو لوډ سپیکرې چې دي دا اورېدل دام په طول دي، د دې به حساب ورکې. دا دې دپاره نه دي چې هر شی به پې تا اورې، دا د څه خاص اورېدو دپاره قدرت درکړي، دا سترګې څه خاص لیدو دپاره قدرت درکړي دي، دا ژبه څه خاص ویلو دپاره. او دی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے. دی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے. جبا د خدای او داغه د رسول صفت لپاره قدرت درکړي، ته به د نور چا صفتونه نه کوي. نو عزیزانو عرض داو چې هغه سړی ماتوي چې زما خبره عادت داو چې خبرې به مې ډېرې کولې. حضرت لیکل چې آ جاؤ لیکن بات نہیں کرو گے، چھپ بیٹھے رہو گے. زه لاړم، یو میاشتې چھٹی میں واغست چې لاړم. حضرت ویلے آ گئے بھائی؟ میں آ گیا جی. میں وہاں بیٹھ جاؤں. خانقاہ کے بعد روزانہ ناس تم خود چپ وی چې یو 20 ورځې تیرې شوې، حضرت سره جخت ځای خالی و. نو زه راپاڅېدم، ما وی چې حضرت اگر اجازت ہو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں، یعنی تا سره لگ نزدې کېنم. حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ اور تدا سے وکتے ہوئے میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ بات نہیں کرو گے، تم نے بات کیوں کی؟ نکل جاؤ، نکل جاؤ صاحب. وی منډه میکړه چې پیزار ته رسېدم، وی دویم आवाज را پسې وشو چې جلدی کرو. وی ډېرې ترالم، بستر لګیا یم تړم. سڑے را پس راغے کہ حضرت جی فرماتے ہیں کہ جلدی نکل جاؤ تھانہ باؤن سے، ددے خار نہ مزا. وہ بستر میں پوگا کا اس پلار روان بل سڑے را پس راغے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر بس میں دیر ہے تو ریل گاڑی میں بیٹھ جاؤ، لیکن تھانہ باؤن سے جلدی نکل جاؤ. لاہور تر ورسېدم، ډېر خفا جاړه شپه او ورځ چې دا څه چل. وی یو 2 میاشتې چې تیرې شوې، بیا مې ورته خط لیکلو کہ حضرت مجھے پھر آنے کا شوق ہے اگر اجازت ہو. نو حضرت راته ولیکل چې آ جاؤ لیکن اسی وعدے پر اسی وعدے پر راشه، خو په مغه زړه وعده چې چپ به خبرې به نه کوې. وی بیا لاړم، میاشت مې تیره کړه او په میاشت کې مې یو خبر هم نه ده کړې. چې راتلم ورنږدې شوم غلی غوندې، وی راته وی چې میں جو علاج آپ کا کرنا چاہتا تھا آپ انشاءاللہ صحت یاب ہو گئے، ابھی تم ٹھیک ہو جا سکتے ہو. وی هغه مې چې خبرې بند شوې دي، نو نن مې ویل دا تا سره م یو څو خبرې وکړې او یا کور کې ضروري خبره مولانا صاحب دې نه سوا بله خبره کولی نه شم. دغه وجه وه چې هغه ته به وی حکیم الامه، د امت حکیم. کم مرض به په چا کې و هغه علاج به. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ډېر لوی حکیم الامت. سړی به راغی ورته به داسې وکتل، حضرت ماته داسې شی وښایي چې زه پې جنت ته لاړ شم. یو صحابي دا سوال وکړو، حضور علیہ السلام ورته وفرمایل چې 5 منځونه کوه چې دې کې کمه ونه کې. بس سړی واپس شو او وی چې والله لا ازید علی هذا ولا انقص، والله که په دې 5 منځونو نه څه زیات کم او نه ته کم. دا الله بنده دې قسم وخورو چې نفل بم نه کوم.
ځکه چې په 500 زیات خو بیا نفلونه وغیره زیات شي پې لا ازید علی هذا ولا انقص، نه به پې زیات کم او نه به چې دی روان شو حضور علیه السلام صحابه ته فرمایل چې کله چا شوق وي چې جنتی سړی مې ولید نو دې سړی ته وګورئ. دی په دې خپل قسم کې دومره مضبوط دی چې د په زندګۍ ما ته جنت لازم ښکاري. نو زما عزیزانو عرض داو چې انسان اله سړی انسان شي چې ځان خاوري او علو عجب او غرور آتی اوسي. د تبلیغ والاو ته تاسو وګورئ لږ زدانه هم چې دا اولیاء دی یا بزرگان دی یا څه دي خو هسې د دې دی خبرو ته وضع قطع عجز انکساري دې ته ګورئ دې نه لږ سبق دی. په دې ډله کې لوی صفت دا دی چې سړی پکې راشي نو که بادشاہ پکې راشي په ځمکه ناستي ګدا ته جوړ شي. نو مولانا روم کې نشه وه او ډېره لویه نشه وه. نو ورته وکته د شمس تبریز رحمت الله علیه ته ورته وایي چې مولوی فرمود نادان لببن، مولوی فرمود نادان لببن برمقالات خرد مندان مخن. مولانا روم ورته وایي او نادانا ونا پویا ملنگا خلد بند کته د بزرگانو په خبرو پورې څنګه خان دی. دا قیل قلنا داسې په دغه غوندې دی ولې وویل قیل قلنا دا خو د بزرگانو کلام. شمس تبریز رحمت الله علیه داسې لاندې وکته غلی شو. یو ساعت تیر شو د مولانا کتابونه راواغسته او تلاو ته وغورځول. مولانا نور په غوسه شو چې و بیړي دې غرکشه ده خو زما ټوله اساسه دې غرکه کړه. ورته حضرت خفه شوې ویل د ملا خو لوی تورم دا کتاب دی دا تاسو وکړه. تلاو له لاس کو کتابونه راواغسته او داسې ټپې ولا ورکو هغې نه دوړې ووتې. چې دوړې ته ووتې نو مولانا تعجب کې شو چې کتاب یې اچولی دی او بو کې او وتې ته دوړې. دا سړی کې خو څه چل دی. نو ورته متوجه شو. عزیزانو دا کرامتو د شمس تبریز رحمت الله علیه حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمت الله علیه عرف الشذی کې د یو راوی باس کړی دی چې دا راوی عند المحدثین کان ضعیفا فی الروات. روایاتو کې دا راوی ضعیف لیکن د تقوا او د ورع دا عالمو چې د مړ شو قبره یفوح حین دفنا د قبر نه د وړاندې نه خوشبویه راووتې چې دی لاره ورکوز کړی هم نو. یعنی قبر ورته وړاندې نه معطرو. د امام بخاری رحمت الله علیه د وفات نه وروسته 6 میاشتې د هغه د قبر نه به خوشبویه راوتې. حضرت لاهوری رحمت الله علیه قبر ته زه په خپله تلی وم یو کال پس مم چا خاور سپیګمو تکړې په خدای قسم په منبر رسول ناستم چې زما ژوند د دنیا عطرونه او خوشبویای بوی کړي دي خو ما دا بوی په دنیا کې نه دی لیدلی چې کوم بوی د حضرت لاهوری د قبر نه راوت. نو عزیزانو هغه وی چې دې سړي کې څه چل دی. ورته متوجه شو هغه صادر په اوږه واچولو روان شو. مولانا رستو نه ونیو چې کجا میری هغه ورته کار خود را بکنې تورا برما چی کار. مولانا سے خپل قیله قلنا کوا ما سره جا والله کدی پریدم ما ته خود په
کتو سرا زما پسینہ کې اور بل کتو سرا د سترګو کې هم هغه ذرات دي لکه یو بزرگ وی درفشانی نے تیرے قطرے سے دریا کر دیا درفشانی نے تیرے قطرے سے دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا یو نظر مولانا روم لکلی حضرت علیو بو پسلے گلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو حبشی د چینی پغاڑا مشک ڈکئی لگیا دے حضرت علی ورته دا مشک لگ را کز حضور تو بوڑم بیا در تپ منڈر اوڑم حبشی غلام ورته وی جزا خپل کار کوا ځا حضرت علی ورته ویل نرا کې لغون دی نو مرای نه ونی چې مرای نه ونی ول مشک به مستوړې او زیب مشک پوګه د حبشی نه راوست حضور ورته فرمایي دا دې څوک لوي جی ما ورته داسې وي او داسې وي او الله بندا دیکھو راشه حبشی چې نږدې راغی حضور علیہ السلام سینې سره ولګول سینې ته راولګول خپل عبای په د پاسه واچول او چې عبای ته لری کو سینې نه لری کو هغه حبشی تک تور بیا د سپوږمۍ غوندې پړتې ده نو عرض میں داو چې په دې سترګو کې هغه ذرات دي چې درته په هغه ذراتو سړی وګوري نو بالکل به دې ورک لیونی کی اوس نه هغه سترګې شته او نه هغه ذرات شته او نه هغه او نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں سترګې اوس چرته خپنشي مونږ دې خپل سترګو ته وګورو زمونږ لاس سترګې یا زمونږ هغه سترګې چرته دي یا هغه مخاطبین چرته دي چې په کوم سترګو هغې ته کتل پکار مونږ خو زناور یو ایمانی درته یم زه چې دې خلقو ته ګورم ما ته د رحمان بابا دا شعر را یادېږي چې که ظاهر مې د سړو دي زه یې څه کړم که ظاهر میں د سړو دي زه سکړما په معنا کې د چارپایو په حساب یم اسې شان و شوکت زما د انسانانو دي لیکن زه معنوي چارپای ګوره د سپو خوی مونږ کې شته د پیشوګانو خوی مونږ کې شته د غویانو خوی مونږ کې شته د غویي لوی لوی ښکرونه وي خو چې بل غویه وګوري نو ښکرونه دا سیو کی کنک سپی یو سپی با اس چا ورته سویلی خو چې بل سپی وګوري لارې تا بلی دلیم نه په د بل سپی بونو لګي خو چې وی ګوري ته به څه چالو شو چې دې سپی ته چا خو دې خو ګوره د بل سپی کتلی وای په ایمان دا صفت د سپو مونږ کې نه دی او چې انسان په خوا به انسان چې انسانو کته ورغارې بوت پاغه به قربانې ده هغه نه به جارې ده اوس چې انسان وګوري ده او بیا تاسو چې مولا چرته وګورئ چې سپینې جامې اچولې دي یا
خټو پای په سر کړی دا یا چرته کړی غلونی سا سبا ضمانت وشي راخلاص. نو د دې قانون محافظین چې دي داوم غل دي، ځکه د غلو مرګرم غلی. د ضیاءالحق نه لوی غل بل څوک دی چې لس کاله کې اسلام د په بډه ووالو بیړای ولا تباہ. اوس مليان ورپسې شوي دي شریعت بل دی شریعت بل دی. دام د ضیاءالحق هغه تالی 60 مليان دي چې کوم د ضیاءالحق حکومت له دوام ورکوي. شریعت بل تا چاته پیش کړی دی؟ خر ته شریعت بل پیش کړی لګیا خر ته. دا په اسمبلو کې چې ناستي چاته د استنجا کولو تمیز نشته، زاغې ته به شریعت بل پیش کوم. علماء ته پکار دي شریعت بل به پیش کړي نه، شریعت به نافذ کړي. په دې ملک کې مطالبه دا پکار ده. ما په خبره پوهیږي. اوس خر نه به زه غواړم چې جوړنجو صاحب شریعت به نافذ نه کړي غوندې. خر نه به زه غواړم چې جوړنجو صاحب شریعت به نافذ نه کړي غوندې. جوړنجو صاحب ګړونجو ته ګوره او شریعت ته ګوره. دا داسې ملک دی سندیان چې هغه خدای پراستی چې ټول غسل کې ګرځي، د غسل وستو چلم ولا نه ورځي. په سند کې د تبلیغیانو نه تپوس وکړي یا که څوک تلي سند کې د جماعتونو حال وګورئ او د خلقو د مسلمانای حال. بیا سند کې وګورئ د پیر پګاړو مریدان چا پیر پګاړو داسې شی ګڼي لکه چې په شیعاګانو کې امیا مرید چي دي. سړی د کوټې نه راوغورځي دوای هاي بچ شو وینا میا صاحب بچ کم کینی مړو ما دا میا مرید دي. دا د پیر پګاړو مریدان دي. دا د سندیانو هغه ملک سړی نه ته د شریعت توقع کوي او هغه سړی نه ته شریعت غواړي. شریعت پیش کول نه، په دې ملک کې به شریعت نافذ کول په حق کې تشپا ورځ او کوتک به دې پوګي. نو عرض داو چې انسان جوړ شي یو ځل، پاکستانیان ټول انسانان شي، بیا د شریعت بل پیش کولو پکې سوال نه پیدا کیږي. اټومیټیکلی د ملک قانون چې دی به قرآن شي. ځکه چې ټول قوم وایي، تاسو وایي په ایمان په دې ټول پاکستان کې چې د کچرو بایکاټ وشي، د تاڼو بایکاټ وشي، د ججو بایکاټ وشي، د های کورټونو بایکاټ وشي او کیسونه تاڼولا او کچرولا نه وړي او جماعت له راوړل شروع کوي او علماء له وړل شروع کوي، د پیرنګي قانون به پخپله د ملک نه ورک شي که ورک بنشي. ته دې دوس قوم ته هوته وایي که څه چلو شو پلاني په کوتا کو عالم چرته دې تاڼې ته راځه چې جماعت ته دې بوزي و ما جماعت کې څه دي تاڼېدار ته زما دا د خر بچی اوس دی که نه دی. قوم د قوم بایکاټو کی د پیرنګي او د پاکستان د قانون باندې د خپلو فیصلو کولو نه. ته وګوره چې د ملک قانون قرآن کیږي که نه کیږي. په انسانانو کې یو عظیم انسان حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام عزیزانو د انسانیت تعریف دا ده چې داغه ایمان وی رضا علی القضاء. الله پاک چې د پاره څه شی مقدر کړی وي او پاغه باندې ده راضی شي. دا د انسانیت لوی تعریف ده. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام د پاره اللہ پاک یو عظیم ابتلا مقدر کړي و چې هغه د زوی قربانی و. خوب کې ورته ویلې شو چې قربانی وکا، قربانی وکاو زوی حلال کا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سار چر اپاسه د نو زوی سره مشوره کوي
چې بچیا ما بیگا خوب لیدلې ده او خوب زدا ګورم چې انی اصبحک زتا لالوم فانظر ماذا ترى تم سوچو کا د زوی عظیم انسانیت ګوره زوی دا نه وای چې پلارا دا په دنیا کې چرته شوی دا چې پلار پاسې دلې زوی حلال کړي زوی دا نه وای ور عظیم انسانیت د پلارم ګورا او عظیم انسانیت زمونږ هم ګورا او عظیم انسانیت د اسماعیل علیه السلام زه خو تاسو ته ایمانی وایم زه چې دغه انسانیت د دې خلقو وګورم نو مونږ ته خدا خپل ځان خدا که انسان هم ښکاري چې مونږ چېرته بني آدم هم یو کړ انسانان دا خلق عظمت د دې خلقو شرافت د دې خلقو قناعت د دې خلق اوګه بو دا به چاته نه وي چې زوګه بربند بو دا به چاته نه وي چې ما ته کپڑے پکار بس ایمان څو ایمان داو چې زه چې اوګه ما نو زما د خدای زه اوګه خوخه نو ټیک دا کنه زه خدای غره رضا لټوم او دا غره رضا پسې ګرځم چا په دې راضي دی چې زه اوګه ما نو زه په دې راضي ځکه زما غرض دا غره رضا ده چې دا غره رضا مې غرض ده نو ما ته څه ضرورت دی چې زه چاته وایم چې زه اوګه نن تاسو وګورئ دا انسانان خېټه د پاره څه کوي بچو د پاره څه کوي خزو د پاره څه کوي دا انسانان دي دا او ته انسان ویلم ظلم دی دا چې مرشي دا د سپي په مرګ مړ کیږي دا سپی مري سپی دا انسانان نه مري انسان مرګ داسې وي چې داغه دا کردار دا ایمانی چې 24 غنټې داغه ژوند چې دی هغه کې د خدای رضا وي طلب د خدای رضا وي اراده د خدای رضای ګرځیدل د خدای رضای خبرې د خدای رضای چا سره نیکی کوله د خدای رضای انسانان داخله زمونږ په 40 غنټو کې یو حرکت داسې وخایي چې هغه کې زمونږ غرض د خدای رضای یو حرکت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام د زوی عظمت تا ګوره ماشوم بچی دی لس دولسو کالو ماشوم دی پلار ته وایي چې یا ابت افعل ما تؤمر یا ابت افعل ما تؤمر پلارا چې صدر ته ویلی شوي دي فورا هغه کار وکړه زر کوه بچیا ما ته خو ستا دا لالولو ویلی شوي دي نو ته به څه کوې و زه ستجدني ان شاء الله من الصابرين زر دې چې ته به ما لره بیا مومې چې زه به ستا د چړې لاندې صبر کوم زه به غږم نه کوم
तब मैं अलाले और जब सबर अजीजानो अजीम इंसान देते हुए मुंगता हो इंसानान दाखकारी दा पीरान दियो हजरात दियो कुब्बे और जुब्बी दियो मुंगतदा इंसानान आसे ट्राई ओ कई और अजे दी तवर्शी खिलवत खाने तवरते जी यो सड़े मड़कीगी और बेता न बल अवी न वर सरा बराबर न दा दे बुजुर्गान लवर्शी वह बेता न बल अवी न वर सरा न बराबरी गिनो कलगवी न वर ददल टोले बुजुर्ग पता बदरता हो लगी च हाँ वीना जखपला ना जोड़ है जकची दा बुजुर्गान काल 12 में अश्ती बीमारी अडो जोड़ वीना मुलाला वर्ष अस्तादल ते सड़े मड़कीगी और लग अस्तावीना वर्ता पकार ता कम ग्रुप दे प्लाने वेदा प्लाने ग्रुप और ददयो बराबर हो कई ट्राई कर तासुला वर्षी साहब दे शेखानो में खानो शेख साहब राजा का न लगवी ना दे पकार शे अब खुदा दी खुना और आना कम उनकी वीना कम ज्यादा तासु ख्याल दा नमंग के इंसानियत शता या मुंगे इंसानान इंसान इब्राहिम अलैहिस्सलाम जोयालाल कवे इंसान जोयो हजरत इस्माइल द 12 कालो बचे बचिया लालोम दे वही सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिन अस्साबिरीन जबस्ता चढ़े लांदे सबर तब मैं हलाले और जबगग न इंसान मोर हुआ मोर न तपोसो शो चस्ताद जो कुर्बानी खुदा गोख्ते दा मोर पर सजदा प्रेवता चाहे अल्लाह स्ता पदर के लखा शुक्र न चरत जगरीबा चरत जमाद जो कुर्बानी गोख्तल इब्राहिम अजर कवा असने च ताखीर पक्यूशी हो चरता खुदा खपनिश अजीजानो इंसान इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुक्म वर्ताओशो दा इस्माइल दमोर पगेक क्यों दमोर पगेक क्यों और पास न वर्ता हुक्म शो च दा खजा दे बीबी हाजरा और दा जुई च पगेक के दे द शाम न बोजा मके था दगा वक्त के मके खार जोड़ नो एस नो द दो गुरुनो मंज यो खड़ और डागावा दगा खजा जोई दे बोजा और द मके पर दे खड़ के प्रेदा और ततेजा खजा जोई बोतल अलते केनो देते रवान खजा वर्ता वही सड़िया चरता से वेल खुदा हुक्म करे चे दा द्वारा दिल तपरेद और ततेजा वेल खुदा वेली दी वेल आओ वेल अल्हम्दुलिल्लाह चे खुदा वेली दी नो खुदा पोएगा और कारे पोएगा खावन तिलाड़ो दगरुनो पमंस के पखड़ के जुआना खजा और दागे पगे के जोई प्रे ओ बकीसो अजीम इंसान दाओ दे तिलाड़ो शाम था और खजा जोए द मके पर दश्तों के परे अजीजानो बिया द दबा कला चे दी कतो तड़ो उशो नुरा बगे उबे कतो ब्या बतिलाड़ो इसारे की बम नवर सरा
استا اندازو کا چې په دې خوړ کې او په دې بیابان کې دوی خوړڅ د دوی بستره څه وه د دې د اسمان نه لاندې بغیر بل چت نه و. عظیم انسانیت دا شی مونږ انسانان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام د انسانیت بچو ہے اغه زوی منا تبوزی او په منا کې ودره د پلار او زوی دواړه فلما اسلما وتله للجبین فلما اسلما ارکل چې دا پلار او زوی دواړه د خدای حکم ته گردن نهاد شو. اسلما دا معنا اسلام معنا دا الله حکم ته گردن نهاد کېدل. خدای ویلی دی او تو وای چې بسر وچشو پیغمبر ویلی دی او تو وای چې بسر وچشو ځکه چې خبرې خود ودی یا د خدای خبرې دی او یا د پیغمبر خبرې. اوس مونږ چې په کوم مردار ملک کې پیدا یو نو دغه مردار ملک کې تاسو وګورئ نو پیغمبر ویلی دی وای دا د حدیثونه چې دي دا د يهودو ډکوس کلی دي دا یو مستقله دنیا په دې ملک کې اوسي. هغه ورځ یو هلک راغی ماته وی چې پلار می پرویزه شوی دی او وای چې زه حدیث نه منم. مال پلار دې په وخت په یو غوړه که حدیث نه انکار وکړو نو کافر بشي او ستا مور سره به نکاح مات شي. په وخت په یو ځکه چې پرویزیان کافر دي او د کافر چې د مسلمان سره نکاح باقی نه پاتې کی. دا زمونږ ملک دی. د دې وجه څه ده چې دا قسمه لعنت پکې پیدا کیږي. د دې وجه دا ده چې زمونږ په ملک کې د مذهب تربیت نشته. زمونږ په ملک کې مذهب ته رجحان نشته. زمونږ ملک کې د مذهب قدر او عزت نشته. کوم ملک کې چې د مذهب قدر او عزت مجال شته چې هلته څوک سترګې پورته کړي. دا اختر ورځ وه امام فخر الدین رازی لوی امامو لوی مفسرو خلق ورتراله چې صاحب عیدگاہ کې مونږ تیار دی بادشاہ راغله دی او خلق هم ناستی او ستاسو انتظار. امام فخر الدین رازی ورته وی چې زه د اختر مونږ نه در کوم تاسو لا زئی ولی جی زما خوخه ده. اوس چې امام فخر الدین رازی وې چې زه د اختر مونځ نه ورکوم بل کوم مور راوړی چې هغه به ویلی وی چې زه به مخکې شم زه به مونځ ورکړم. دلته خو که یو ملا ووایي چې هلکه دا سړی پلیتو د جنازه نه کوم بل به وایي چې مړه خایږي د شانه د مسلمانه سره چې چېرته خو به کلمه ویلي که نه غړپ بل مولی به راپاسي او مصلې سره به ودري. دا خو چې یو کافر انټر در سره وي او د غوږ دا پیس کوی د جنازې سره جوخت چې ما نه کوله ته وله نږدې ولې رالې. نن خو ستا د ملک اصلاح په دې وجه هم نه کېږي چې زیات کار مونږ نه خراب دی
دے خالق نکاح زنه تړم دے ګاډه می ګډې کړي صاحب بل برا پاسی وي بوای پډه مګر دې دو نکاح کی چالاکی خو بیا دوی په بڑا والے دا اوس تور شکنه دا سود زکات پیسې چالي دغه ته خو چې دا سود دی دا زکات چې ته ولی وای جنس بدل شي او چې کوم شي جنس بدل شي دا حکم هم بدل شي چالاکی بدر سره کتاب په وای نو اصلاح په دې وجم نکی چې نمبره په جنازې خخیږي او نه خزه به نکاح پاتې کی امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه چې وې دا نن اتنه سو کال رستو خبره درته کوم چې زیدګاه ته نظم او نه تاسو لمونځ ورکو صاحب خبره څه ده وی الا به مونځ ورکوم د اختر چې کومه ټانګه کې ززم نو د اسب په ځای د هغه ټانګې باڼسونه بادشاہ نیولې وي او ټانګه براکاږي او ما به پکې عیدګاه ته بوزي الا به مونځ در کوم او که بادشاہ مې نه بوزي نو بادشاہ ته خبر لاړو چې خود دسې وایي چې ټانګه به بادشاہ راکاږي بادشاہ هم د سړي زویو او یو عظیم انسان هغه ښا کوم ورځ می چې د خدای نه غوښته نن خدای په لاس راکړه خپل لخت بادشاہ را منډه کړی دا او ټانګې نه اس په لری کړی دا امام فخر الدین رازی پکې کېنولې او باڼسونه نیولې دي او امام بادشاہ ټانګه را کاږي او امام سے بھی عیدګاه ته راوست چراغ منځ درې ورځې تیرې شو درې ورځې پس بادشاہ راغی امام فخر الدین رازی ته چې دا چل څو چې تا دا کار وکړو په دې مې پوه کړ ویل چل څو ویل راځه چې چل درته وکړ بادشاہ د لاس نه ونیو چې جومات ته ځي ګوري که سپینګیری دی او که وړوکی دی او که ځوان دی سپاره په لاس کې نیولې دا الف ب ت س دا لګیا دی که مدرسې ته ځي سپینګیری او بوډاګان هم پکې ناست دي او صاحبه آ ای او با بے بو تا تے تو دا لګیا دی امام فخر الدین رازی تپوسو کو خلقو نه چې دا جمعتونه خوشاړ پراته او دا مدرسې خوشاړې وې دا اوس پکې څنګه دا دنیا دا سره وخټ کېده خلق ورتل صاحب تپوس مکوا مونږ ته د دې دین د قدر پته نه وه اوس راته پته ولګېده چې واقعي د دین ډېر لوی عزت دی چې بادشاہ د دین علما په ټانګه کې راکاږي او عیدګاه ته بوزي نو مونږ وی چې ولې دا دین مونږ زده نه کړو نو امام فخر الدین رازی بادشاہ ته وی چې ودی لیدل بادشاہانو په زړه کې چې د دین او د اهل دین او قدر او وقت پیدا شي دا ناممکنه ده چې د عوامو په زړه کې به د خدای د دین وقت او قدر نه پیدا کی تاسو ورشئ په پاړه چنار کې اور بل شیعه سنی فساد په پاړه چنار کې چا جوړ کړي کراچۍ کې مهاجر او پښتون او بل سبلادي او پښتون دا فساد چا جوړ کړي دا فساد سوچ سمجھ سکیم لاندې حکومت جوړ کړي دا د حکومت فساد دی زه 10 کاله پړه چنار ته تل راغله شیعه سنی په یو تالی خوري او کینی او پاسی یکدم پکې دا غلغله ولې راوچته شي او درې سوا سره مړ کی دا ټوله ایما د حکومت ده د انګریزانو پالیسی وا چې قوم لړاو اور حکومت کرو هغه پالیسی د دې دیسی انګریزانو ده دی وی قوم لڑاؤ اور حکومت کرو بیا د امریکای پالیسی دا ده چې دغه ځای
امریکا محاذ جنگ کی لوکل خلق دے دینا اباسی که شیعه دے او که سنی دے زما شیعه سره جګړه ضرور ده او زما شیعه سره جګړه د دلایلو جګړه وي دلیل به وای زما شیعه سره د ټوپک جګړه به نه د کوتک جګړه به نه دلایلو جګړه وي په دلایلو به شیعه تدا ثابتوم چې ابوبکر صدیق یار اول د جناب محمد رسول الله عمر فاروق یار دویم عثمان ذی النورین یار دریم علی یار سلورم دلائل سره به ثابت الله چې کوم ترتیب د یارانه دنیا کې پیغمبر جوړ کړو په مغه ترتیب الله ولا عمرونه مقرر کړیو کنو کړی اوس تاسو څه پوهیږئ په دې خبره چې شیعه څه بلاته وي او سنی څه بلاته وي مونږ سنی صحیح الګا ته ځای شیخ صاحب سنی صحیح څه شی سنی کنه کاینده نسل وګوره حکومت ته وګوره دا جنې جو که خدای تباہ او برباد خدای د کور پاغه سند کې وران 5 نکاتی پروگرام 5 نکاتی سشل 5 نکات نئی روشنی اسکول نئی روشنی اسکول بالغ بم پکی تعلیم کئی س تعلیم بکی ABCD بس دکی یا 1 2 2 اور 2 2 4 بس دکی دیکھو گورا شرمیدلیا آچاچے MSc کرے دے او BSc کرے دے اغلا خود پالش کولو درکم نہ لگی نوست قوم پا دے غولے چھ ما 5 نکاتی پروگرام او تعلیم بالغان اس تعلیم بالغان لے چھ کم ادارے پرانستی دی کم ادارے راشی دا اغا تعلیم بالغانو ڈائریکٹران سوک دی سیکرٹریان سوک دی ڈپٹی ڈائریکٹران سوک دی او ماشکران پکې څوک علي دا هم لګه پته ولګوي دا پته چې دا تعلیم بالغان صوبایي حکومتونو تمامېله لاړه ډایرکټر څوک لګوله آداب خپلوان دي ټول ته خو ورشه چې ما BSc کړی دی او د پرایمري سکول استادي غواړم وای بجی دا د حلقه نمبر 4 نه اوسګاریږي دا ماسټري لار خدای هم په خړ سیلاب یوړی کا سارا ته چاوي پلانی دی کی طوفان راغله پلانی دی کی طوفان راغله مال سم راغله کا کوګ سم طوفان په دې قوم پکار دی طوفان عقل بدی اوخوز د خزه او د میړه جګړه ده په پرزونو دي سره خزه ورته وایي چې طلاق لا درته تیار یم خو اویسیار به درته پرېږدم نه به زه ځان سره وړم په پرزونو کې ورته وایي بچی په پلار پورې نښتې دي چې که مور مې پرېږدې خیر ده خو چې دا ویسیار راته مونږ ته راکه پلاره خو دې پلار دله د دې بچو تربیت داسې کړی دی که نه نو خبره دا ده ماما اسې دیوال ته ډولکی وال دي دا قوم د دې خبرو نه وتی دی چې اوس دوی ته دې نه پس په دې قوم کې عقل راځي شعور برازی فهم برازی پویا برازی دینا پس داغا بنی اسرائیل دی چه پیغمبر بتے تنگ شو او اسمان تبعو کتا چی یا اللہ طوفان کرا والا و ٹول قوم تباہ کا زما عقل نور کار نہ کئی مخ
نو دا قوم اوس په دې پلیټ فارم ولاړ دی چې هر قسم طوفان او تبعی پراله او دا قوم د صفحه هستی نه ختم شي ځکه چې هره ګناه انتها ته ورسېده هره ګناه دغه چې مونږ څه کوو دې نه مخکې نور څه شته نه نوره څه ګناه ده چې مونږ به وکړو یعنی الله دې امان راکړي زوی لګي شوی دی خپل مور سره بدفعلي کړې ده پلار لګي شوی دی او د خپل لور ته خېټه شوی ده رور لګي شوی دی او د خپل خور ته خېټه شوی ده او مقدمه مال رااله جی شریعت څه وی دی د پاره تاسو خیال راکړئ دینه پاخوا بله ګناه شته دینه پاخوا بله ګناه شته نو زه چې وایم چې انسانیت ختم شو انسانیت نشته چیلې په خپله مور خیږي که نه خیږي خر خپله مور پیژني غوایه خپله مور پیژني نو چې ته خپله مور نه پیژنې نو ته انسانیت نه ووتې وایه دا حرامي قوم خپله مور پیژني اوس مخکې مولانا روم څه وشو دا به بیا شي واخر دعوا